ملګرو نن راغلی یم ابټاباد ته. دلته مې موټرسایکل معلوم کړی و، نو موټرسایکل مې واغسته، بیا روان شوم. دلته چې ورسېدم ملګري راته کال وکړو چې راشه، خو دغې موټرسایکل کې پېټرول نه و. نو بیا مې پېټرول پمپ ته بوته، دې کې مې پېټرول واچول. دا مې ډیلکس موټرسایکل هغسې نور، خو تاسو پوه چې دا مې څه شي اخیستلی. دلته یو رشته دار دی زما، هغه بینک کې منیجر دی، هغه خواته رالو، هغه سره ملاقات وکړو. بیا دغه ځای نه روان شو. مخکې زما یو ملګری و، هغه ویل چې زما دلته د بقرو ډېر غټ دوکان دی، نو تاسو دلته زما خواله راشئ. دلته چې لارې کې راغلو ټریفک والو موږ له ډېر غټ چالان راکړ. هغې نه خیر بیا موږ مخکې چې راغلو دلته عایشه برقه هاوس، دلته دوی برقې جوړي، دا زموږ د تحصیل اعلی اوسېدونکی دی. او ثابت ابټاباد کې دغه د دوی یو کارخانه ده دلته، نو دوی خامخا سپورټ کوي. دلته راځئ ځان له ښایسته ښایسته برقې چې کوم دي خپلو زنانو لاخلئ، دا ډېره غټه او ډېر ښایسته او مناسب ریټ سره ورکوي. نو دلته بیا ما انعام او قاري صاحب چې کوم دی چې اوس که دغه قاري صاحب دی کومه چې وایفای ځان له لګول لپاره په غر سر کې ژوند ده. هغې نه وروسته بیا موږ روان شو. تاسو کتلی شئ چې موسم هم ډېر زیات خراب دی او دغه د کمپلیکس خوا ده او ډېر عمر بعد موږ رالو. دلته د علي شان یو موټر موږ ولیدو، موږ له خپله هغه علي یاده کړه. دلته چې رالو مخکې ډېر ښایسته جومات و، نو ما وی یاره چې دا خپل په دې ویلاګ کې رانولو، نو دا خو ظلم دی، زیاتی دی. ماشاءالله ورته کمنټس کې لازمي ولیکه چې نظره نه چې ډېر ښایسته او شاندار یې جوړ کړی دی دغه جومات که نه. نو ماشاءالله دا چې چا هم جوړ کړی دی الله دې ژوندی ساتي، او که مړي الله پاک دې ورله د دې ثواب ورکړي. هغې نه وروستو بیا موږ روان شو. دغه تاسو کتلی شئ چې ډېره اوږده لار ده که نه، خو موږ شپه چې کوم دغه لارې کې کړې ده مخې ته تللي نه یو. او دا تاسو کتلی شئ چې دلته دا سوزکي ډېر زیات چلیږي. په ابټاباد کې به تاسو رکشې ونه وینئ، تش سوزکي دي. دغې له زه اریان یم چې د ابټاباد کې دا سوزکي